ما ته د دې پورې ویلي وي ما اپس کړی دی تا چې کوم دی که نه دا به نیم زما د مور او پلار یې دا نیم به ستا وي زما سره یې دونه دغه د مینې نه به یې راته ابو وي ابو دا خبره داسې ده چې زه به چېرته خفه شم زه به بیا رضا کولم که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ټولو ته پته نن دغه د قاري عبید الله صاحب د شهادت هغه سانحه مونږ ټولو ته مخامخ راغله. مونږ اوس هغه حجره کې ناست یو دا کومه حجره کې چې واقع پیښ شوې وه نو د هغې قاتل د والد صاحب نه مونږ څه معلومات کول غواړو انشاءالله هغې به خپل څه بیان ورکړي بیا به ځو انشاءالله تاڼه کې به خپل د هغې نه پوره تحریري بیان اخلو. نو حاجي صاحب تاسو دوی ته لږ څه ووایه ملګرو ته. زما خو دا بیان دی که نه جي چې د زموږ سره 4 کاله اوسېدلی دی او ما دې خفګان له نه دی ورکړی ښه خیال مې ساتلی کور والا ته مې وي چې د ده به ډېر خیال ساتي دې څو ځله خفه شو ما ته وایي چې یاره زه چې دلته ایسار یم زه ستاسو په دغه په دې ختم کې راته نیمګړی پرېښوده بیا دغه شم دا خو نه دی چې بستره یې راغونډه کړې وه نو ما داسې به نه کړې مونږ داسې مه پرېږده څو ځله خفه شو لږ د خوی نه دغه تېز و که نه دي مقتدیان نو دغه یم ستا په سر باندې دغه یم پاتې یم دلته کنې زه به اوس 4 کاله ما دلته چېرته تېرولی شو بیا نو څه خو خپل بچي نه کم نه دی ګڼلی او واقعیت په خپله ما څه نه دي لیدلی نو دروغ به الله له به جواب ورکړم نو ما په خپل سترګو څه واقعیت نه دي لیدلي چې دا څنګه چل شوی یو بچی و یو خدای یو دی قاري صاحب او دا ماسپښین ټیم و 4:30 خو شابه دغه ټیم و 4:30 چې تاسو بیا خبر شوئ نو ډېر زخمي حالت ډېر زخمي حالت کې زموږ د دې لوی ګیټ سره و تاسو ته خو د هغې نه څه شکایت وغیره نه و که نه هغه نه بالکل بالکل ځکه چې ما څونه تپوسونه وکړه وایي دا یو ډېر زیات بزرګترین قاري صاحب هغه چې شاګردانو نه د علاقې والا نه ما تپوس زما دا بچی نه دی زما دا بچی دوی زه دلته ستاسو د حجرت درانه ده نو زه ګبراوېږم کله به مې سره دا بچی اوس مې یو بچی ملیشیا ته تللی کله به سره هغه هم لاس و کله به سره دې هم لاس و دې به مونږ یوازې نه پرېښود مونږ چې ونه یېرېږي بس زه د قسمت دغه به داسې راغلی و زموږ ډېر پرې خفه یو څه به ووایو الله ته منظوره وه اوس خو دوی حجره هم صفا کړې هر څه خو څه ناڅه داغونه دلته د وینې شته دي د کټ لاندې ښکارېږي موږ زیاتره حجره مېلمنو دپاره دي انځلې ده. حاجي صاحب الله رب العزت دې تاسو له صبر درکړي ځکه دا په تاسو یو مصیبت او مسله ده الله دې نور خیر له ورولي د هغې شهادت یقینا چې بې ګناه وفات شوی دی شهید شوی دی قاتل که مجرم دی او ظلم یې کړی دی نو سزا به ورته میلاوي او که نه ظالم نه په خطا وغیره کې نو هغې لارې شته دی الحمدلله او الله د هغې شهادت چې دی قبول او منظور کړي هغه شهید دی په شهادت کې شک نشته ځکه ما چې څونه ملګرو نه واورېدل ټول چې ډېر بزرګترین قاري صاحب مدرسې والا ته مطمئن دي مدرسې طالبان ته مطمئن دي دا خوشه علما ته ټول مطمئن ولا هغه چې ما څونه معلومات قابل سړی بالکل نو قابل سړی او خلک ته ښه مطمئن الله دې شهادت قبول کړي نور ان شاء الله مزید دغه قانوني لارې دي هغې کې به مخکې معلومات کېږي چې څه ترتیب دی د قاتل د بیان نه پته لګي چې څه وجه باندې وژل شوی الله رب العزت تاسو له جزای خیر درکړي. ما ته د دې پورې ویلي وي ما اپس کړی دی تا چې کوم دی که نه دا به نیم زما د مور او پلار یې دا نیم به ستا وي زما سره یې دونه دغه د مینې نه به یې راته ابو وي ابو دا خبره داسې ده چې زه به چېرته خفه شم زه به بیا رضا کولم که نه زما لږ د ذهني دغه تقریبا اوس مې د 3 میاشتو دوایي راوړې ده دې به راسره زه هم چې ستا دا خدمت زه وکړم مردان ته خدمت په قاري صاحب کوو مردان سره او مردان ته او هغه به راسره تله الله دې خوشحاله کړي الله دې آخرت ښایسته کړي امین صحیح ده زموږ د زړه نه نه وځي کوم ډېر پرې خفه یم